د پاکستان ټیم کې غټه سرجری کېدو والا ده، اپریشن کېدو والا ده، غټ کلاړیان ډراپ کېدو والا دي. نوي چې کوم کلاړیان راځي د هغوی نومونه در سره هم شریکوم. خو آیا تاسو اګري یئ که نه؟ شاداب خان باندې اوس هم لا سوال یا نشان دی. زه یم چې ټولو نه پیله شاداب خان د ټیم نه لرې کړي. شاهین او سلمان علي آغا، بابر اعظم، سایم ایوب وغیره دا خو پرېږده چې ټول نه لومړنی شاداب خان کې کوټ کې چې وروره د T20 نوم هم په خوله باندې وانلې. ون ډے کې بدله چانسز درکو خو د T20 نوم هم ته مه اخله. T20 کلاړي ته نه یې. اوس هغه کلاړیان چې کوم به د ټیم نه ډراپ کېدو خطره ده، لا 100% کنفرم خبره نه ده چې او به دی ډراپ شوي دي. راتلونکي ټایم کې د دې کلاړیانو سره لا خطره ده چې دی د T20 ټیم نه ډراپ کړي. پکې کپتان صاحب د سلمان علي آغا د سلمان علي آغا حوالې سره د استرالین سابقه کپتان ریکی پونټینګ ویلي دي که چېرې د سلمان علي آغا وایي په استرالیا کې وي نو دله وایي چې د کلب لیول د ټیم هم کپتاني نه ورکوله او پاکستان وایي دله د انټرنیشنل ټیم کپتانی ورکړې ده. خواب دویم چې کوم د T20 ټیم نه ډراپ کېدو والا کلاړي دی هغه شاهین افریدي دی، سایم ایوب دی، بابر اعظم دی اور عثمان خان هم دی وکټ کیپر بیټسمین اور شاداب خان باندې لا کوېسچن مارک دی. شاداب خان کوېسچن مارک مطلب دا دی چې کېدای شي دله کپتانی ورکړي وروره. زه خو وایم چې څومره هم سپورټس جرنالسټ دي په پاکستان کې نو یې له پکار ده که چېرې دلې کپتاني ورکړه چې ټول د پاکستان کرکټ بورډ خلاف خپل یو کمپین وچلوي، یو ویډیو جوړه کړي چې دې سړي نه کپتاني واپس واخیستی شي. عثمان خان هم بیخي فلاپ شو، دله ډېرې موقعې ورکړلی شوې چونکې T20 ورلډ کپ دله یو غټه موقع وه خو ده هم هغه رنګ کلیک نه کړی شو. بابر اعظم ته پکار دی چې خپله ووایي چې یا زه T20 کرکټ نور نه کوم او په ون ډے باندې فوکس وکړي او په ټیسټ باندې فوکس وکړي. ځکه د خپل سټرایک ریټ بړاوېدو دپاره د بابر اعظم خپله لوبه خرابه شوه. د هغه چې کوم بیټینګ سټایل و، د هغه چې کوم په کومه طریقه به هغه بیټینګ کولو نو هغه ډېر ښه فارم کې خو د خپل سټرایک ریټ اوچتولو دپاره هغه په بیټینګ کې فرق راوستو. هغه فرق هغه سره سات ورنکو نو د بابر اعظم فارم لاړو. جي بابر اعظم له پکار چې خپله ځان د T20 نه ریټایرډ کړي او بس ون ډے ته او ټیسټ له کار ووایي. شاهین افریدي لم پکار دی چې وایي د ما په ځای نوجوان کلاړیان را مخ کوي ځکه شاهین افریدي تیر شوي درې څلور ورلډ کپو کې د ده د لاسه موږ اهم میچونه بایللي دي. او سایم ایوب له هم مطلب بیخي د T20 نه لرې کول پکار دي. د سایم ایوب په وجه باندې فخردمان خپله قرباني غټه ورکړه، اوپننګ یې دله پرېښی دی او پرون فخردمان یو ځل بیا ثابته کړه چې زه د غټ میچ غټ کلاړي یم. 42 بال 84 رنزونه پرون 200 سټرایک ریټ سره هغه بیټینګ کړی د سریلانکا خلاف او د دې سایم ایوب په وجه باندې هغه خپل اوپننګ پوزیشن پرېښی دی. کله په نمبر 4 باندې بیټینګ، کله په نمبر 5 باندې بیټینګ، کله په نمبر 6 باندې بیټینګ، کله په ټیم کې نه. او دا سایم ایوب چې کوم دی غټ فراډیه دی د هغه رنګ پرفارمنس ورنکو. اوس چې کوم نوي کلاړیان راځي نو زیات چانسز د محمد وسیم جونیئر چې ډېر ټایم وشو دله موقع نه ورکړل کېږي. لکه که شاهین افریدي په ځای دله موقع ورکړي نو محمد وسیم جونیئر هم چکه والی شي، لکه مطلب بیټینګ هم کولی شي لکه څنګه چې شاهین افریدي چکه نیمه والی شي داسې دله وسیم جونیئر هم چکه وایي. حسن نواز باندې ګوره پاکستان کرکټ بورډ انویسټمنټ وکړو هغه له ډراپ کړی دی، اوس مکمل تپوس هم نشته چونکې ښه کلاړي دی. ما صداقت یو خال لونډر دی، د سایم ایوب غونته کلاړي دی. سایم ایوب په ځای ما صداقت له موقع ورکول پکار دی. عرفان خان نیازي شو او احمد دانیال شو نو دغه اصل 15 کلاړیان دي چې د ټیم ته دراتلو چانسز دي او دغه سینیئر چې کم کلاړیان دي کم چې فراډیه دي نو دغه هم ټیم نه دتلو کنفرم لا نه ده او د ټیم نه د وښکو خبرې اترې روانې دي.